نافو شوافع حضراتو آغیوی چو کلتین و بکسیری کپدے کے نجاست ولوی کی دانا کری ولی آغی دے قلت و دے کسرت اندازت تحقیقی بیان کرے چو کلتین وی کثیری دیو جدین کمی دی مکری نو احناف بیت روای چدا کم حدیث دی مالک تاسو ذکر کا عن اسحاق بن عبداللہ حجت لکم من قول رسول اللہ پتے کی یو دلیل دا سنشت چه ثابت شی چدا دی حضور ویناد علی انها لیست بنجس یعنی تاسو چه اویلے چه دا جوتا دی پیشای بینها من التوافین والتوافات دا نه د پلیته مو قصور الحج کې مشکیا لګي دا نه د پلیته دې کې د نبی پاک قول نه صراحتا نه ثابتي چې دا جوړه دي پښو نه جسه نه زکه چې دا چکر ولګي مذکر پښوګان لکه د غلامانو پشان مؤنث پښوګان لکه د وینځو پشان دې کې ستاسو دلیل زکه نشته لئن ذلک دغه حدیث د نبی علیہ السلام چې لیست بنجسن او دا من الطوافین و الطوافات قد یجوز پدې کې دا احتمال شته ان یکون ارید به کونها فی البیوت څه زبردست کمال نډک سره کېدای شي امکان لري احتمال شته ان یکون ارید به چې لیست بنجسن سره د نبی علیہ السلام اراده دی چې کونها فی البیوت کدا پیشوګان په کورونو کې څوک ساتي یا ګرځي نو خیر د داسې پلیت نه دی یو ومماستها ثياب کچېرته د دې پیشوګانو تماس راځي تماس لږ ستا د څادرو د کپړو سره د بسترې سره د کمبل او توشک سره دې تماس راغی ولګېده نو لیست بنجس ځکه دا د توافین ته دا احتمال راغی که رانه صراحتا دا نه دي ویلي چې جوټه یې نجس لیست بنجس دا احتمال شته پاتې شو خبره خو په ولوغ کې ده چې ژبه اوبو کې ووهي فاما ولوغها فی الاناء چوبا وهل دی پیشای پر لوخی کی بالٹی کی فلیس فی ذالک دلیل پا دی حدیث پاک کی دی واضح دلیل نشتا چه ان ذالک یوجب النجاست عملا کدا پیشای بیو بالٹیو بیو خانک کی خلو والا وغد اوبونا ڈو آیا دا اوبو پلیتیگی او کنا صراحتاً پا مرفوع روایت کی دا تذکرشتا جی تاسو وکړه کنه یار البته دومره خبره راغله ده د یو صحابي عمل راغله ده او د مور بیبي عمل راغله صحابیه او د رسول الله بیبي مسلمانانو وانما الذي في الحديث په حدیث پاک کې چې کومه ټوکړه ذکر ده فعل ابي قتاده اغا عمل دی ابو قتاده رضی اللہ عنہ چی انگور کبشی بی بی دی عبداللہ کور والا دی اسخر دادا تا پلوٹا کی یا پلوخی کی اوپر آواز چولی پیشی تگی وراغلا دور تا لوخی ادا سے رامائل کا اگر بوز کل اللہ مخی تیر شو چی دا انگور ورطا پتا جوب کہتا ہے نداخل فعل الصحابين فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله بما قد يحتمل المعنى الذي مناسب نظر جدي الصحابي بعمل باندې دا نو ټکی ورسره ځکوي نه چې په خبر ورته درته وي فعل الصحابي بدون امر النبي بدون اذن النبي بدون علم النبي بدون تقرير النبي جنا حضور خبره نه ورته اجازه کړي نه دا چې حضور لیدل یو څه ورته نه ویل تقریر
اسم نه نو تاسو لپاره دا خبره مناسبه نه ده چې تاسو د یو صحابي په عمل استدلال ونیسئ په قول د نبي پاک مرفوع روایت چې دا د حضور مطلب هم دا و چې دا پلیت نه ده بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج به فيه سره د هغه احتمال چې احناف په هغې باندې استدلال نیسي چې د حضور مطلب دا چې بدن یې پلیت نه ده په کور کې ساتل یې نجس نه دی که پیشۍ کمې کمبلې سره ولګېده نه پلیتېږي کپړو سره ویحتمل خلافه څنګه چې دا احتمال لري چې ساتل یې په کور کې او تماس د کپړو د لوغو د څه سره دا پلیت نه ده د دې مخالف احتمال شته مخالف احتمال ته چې دا جوته یې پلیته نه دا احتمال هم شته چې دا جوته څه کې چې خوله والا دم پلیته نه بیا به بېرته واپس شي قاعدې ته اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال حدیث محتمل د احتمالین شو او په محتمل روایت باندې په داسې ځای کې چې خبره د طهارت او نجاست د حل او د حرمت هلته استدلال نه نیول کېږي هلته استدلال بیا دا د یو شو دویم وقت اوس که موږ صرف دې ته وګورو چې یاره په کور کې که یو شی ګرځي نجس نه ده نور که هر ځای کې خوله وهي په هر څه کې وهي نو وقت رأینا الکلاب موږ لیدلي دي سپي خلک کور کې سپي ساتي ګره سره دا ویډیوګانو کې چې کله سړی درته وښیي یا ورته وګورې د خدای قدرت دا کوم ملکونه به یي سپی به یې غاړه غټۍ ځان سره کړی او سپی به لګېږي دا خوله به یې ورته څټي په ژبه باندې مخ او بدن او دا ښځې به یې دا سپي په ځان باندې اچوي د خدای د قدرتونو امثال چې د هغو ښځو نه پوتري پیدا کېدی څومره وخت چې غیر فطري عمل یو انسان کوي عقل تقاضا دا چې توالد تناسل هم غیر فطري اوسي خو د رب علم شریعت وایي دا خلک کورونه کې سپي ساتي نو د دې خو دا معنا نه ده که دا سپي په بالټي کې خوله وواله جوټه شوې هغه پاکې دي اودس هم کوه غسل کوه څښه سپي په کورو کې شته غیر مکروه ساتل مکروه نه دي خو د څو قسمه سپیانو بچو سبلو د دې نه چې ماسیوالي ګوره مکروه دي د سپي ویښتان هم د ګلډانګو د تازي سپي چې پراته دي د رحمت فرشتې ما درته د هندوستان د یو ساینسدان خبره کړه همیشه به یې ځان سره سپی ګرځوم وایي اورېدلي م د مولیانو نه چې سپی چېرته وي هلته فرشتې نه راځي بس سپی ځان سره ګرځوم چې د مرګ فرشتې رانه شي ما مړ دي یو عالم ورته ویل چې تا ته به هغه فرشتې راځي چې کمې د سپو نه روح قبض کوي او د رحمت فرشتې مراد دي قبض نه کرام الکاتبین نه د څلور قسمه سپو ساتل په کور کې مکروه نه دي وصغرها مکروه خو که په څه کې خوله وواله جوټه یې کړه مکروه ده په کراهیت تحریمي هغه سپي ساتل مکروه نه دي خو پیشۍ هم سواتل البیوتونه ساتل مکروه نه دي خو جوټه یې څه ده فقد يجوز ايضا ان يكون ما روي عن رسول الله مما في حديث ابي قتاده ابو قتاده چې ما رسول الله نه اوریدلی چې لیست بنجسین اريد به الكون في المنازل چې حضور پاک ویلي چې د دې پیشوګانو سپو ساتل په کور کې نجس نه دي لسوی ګوره پیشۍ د څه ښکار کوي مد او منګک خطرناک شیزونه مګه خو انتهایی خطرناک دی او دې وخت کې چې کومې مګې دي رب ته علم ده دا به واضح
دومره غټې غټې دي په خدای یقین وکړه د پیشو وس پرې نه کېږي ډارېږي ته دا زما خانقاه ده هلته ډېرې شوې یوه شپه باندې دا مولانا انعام صاحب مفتی رشید صاحب شهاب احمد شپږ دانې مردارې کړې یوه یې ما ته ویډیو باندې وښوده وایي چې دی ته ګوره پیشو هومره وسه پیشو نه ورځي ورباندې ډارېږي دا به یو وخت کې خلکو ویلې که نه چې دا کوم ملک ده هغې راوړي او خوشي کوي داسې یا څه چل ده خدای ته علم ده څه کې زره خو داسې مګې پخوا نه وي دا په کورونو کې ښکار کوي والحراسه د څوکیدارۍ لپاره خلک سپي ساتي والزرع د فصل او د باغ د حفاظت لپاره خلک سپي ساتي د څارویو د حفاظت لپاره سپي ساتي د ښکار کولو لپاره ولیس فی ذلک دلیل نو که د ښکار دپاره د حراست دپاره د زراعت دپاره د اصطیاد دپاره څوک سپي ساتي یا پیشو د مګې منګک دپاره په دې کې نشته دلیل علی حکم سوریه په حکم د چوټې چې چوټه دې پاکوي شته چې پکې حدیث هل هو مکروه ام لا صراحتا په حدیث مرفوع کې دا نشته چې آیا چوټه مکروه ده که نه ده ولكن الآثار الآخر عن عائشة عن رسول الله فيها إباحة سورها وكمنگا دين بل توبرو تویم اثر د عائشة سے دیٹیو چا زنانو تا سپرو بی بی پر مانزو لڑو اشاره ورتو که د بشیر لڑو بڑا مغز ہے مور بی بی خوراکو که دین إباحت دی چوٹی معلومی گی واو دی عائشی ابید دی روایت جواب اول من حیث السند ورکا دی مور بی بی حدیث چی نقل دا دی حدیث سند کے 3 راویان راگل او 3 پدریو کے مجروح راویان او چکل راوی مجروح شی نو روایت مجروح گرد او چی روایت مجروح شی پہ باحت او پہ حرمت کی بے پر استدلال نشکل د مثال بطور اول سند ما درتلی 500 سندونو باندې دوه باندې د ابو قتاده روایت نقلو په 3 د ام المؤمنین روایت اول سند کې راغله مؤمل بن اسماعیل مؤمل بن اسماعیل د جرح او د تعدیل امامان وایي ودا کثیر الخطا دنه خطاګانې ډېرې کېدې تاسو نخبت الفکر کی ویلی لس اسباب در ضعف پراوی کی کلوی ظاہری باطنی کثیر الخطا دا در روایت مجرور شو د مور بی بی روایت چې په دویم سند باندې نقل ده هغې کې حارثه بن ابو الرجال راغلی ده وملی ده که نه حارثه بن ابو الرجال د جرح او د تعدیل امامان وی د منکر الحدیث او متروک الحدیث دواړه ده یو راوی چې منکر او متروک کې د هغه روایت باندې استدلال نه کیږي منکر هم تاسو پیژنئ او متروک هم چې یو عیب پکې وي پاتې شي په دریم سند باندې چې د عایشې ابي اثر نقل کېږي په دې کې یو راوی راغلی صالح بن حبان صالح بن حبان انتهایی ضعیف هم ده او متروک هم ده د جرح او د تعدیل امامان وایي چې صالح بن حبان انتهایی ضعیف او متروک راوی ده جواب د دې وشو که نه 3 سندونو باندې نقل ده او 3 وره مجرور شو بله دا ده چې تاسو خو د صحابي قول حجت نه ګڼئ نو چې نه ګڼئ د احنافو په خلاف په استدلال کې بیا ولې پیش کوئ وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل إرادة حضور دای چې بودن د سپو او د پیشوګانو په کورونو کې ښکار لپاره دي چې پیشو مرسره شریکه او د سپی د څوکیدارۍ لپاره او د فصل لپاره او د څارویو وليس في ذلك دلیل دا خو مو ویل وای شو وليس في ذلك دليل على حكم سؤلها هل هو مكروه أم لا
ولكن الآثار الأخرى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها ونريد أن ننظر من إرادة تحقيق هل روي عن رسول الله ما يخالفها چې د دغه آثار په خلاف د حضور نه بل مخالف روایت راغلی کنه راغلی د دې دوه اثرونو نه علاوه چې ابو قتاده وایي چې سمعت رسول الله عائشه بن وایي سمعت رسول الله د دې روایتونو اثرونو په خلاف بل روایت د نبی پاک نه راغلی کنه چې هغه کې د دې په خلاف باندې حکم فایزا في ذلك فإذا أبو بكر وهي أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الحرة يولوخي كوبدي أجوبة بلادار أبو هريرة وهي نبي عليه السلام ويت يولوخي كبشي خلر وهلا دا به یو یا دوه ځله وینځي قرتو شک قرته شک د چې حضور یو ځل وینځل یا کړي که دوه ځله قروي وستا دا ووایه چې لوښی دې پلیتېږي او اوبه دې نه پلیتېږي یعنې پاکې پاتې کېږي دې نه معلومه شوله چې دا مطلقا ګورې پاکې نه دي وهذا حدیث متصل الاسناد دا حدیث مرفوع متصل السند ته چې ابو هريره ذکر کړی في خلاف ما في الآثار الأول دي أبو هريرة بدأ روايات كي ثابت شو حكم بخلاف دي آغا چه آغا دي أبو قتادة و دي عائشة أبوك بدأ روايات آغا دي إباحت معلومي نکنا دینا نجاست معلومي کن معلومي او قطع سوئے دي أبو هريرة دا روايات مرفوع متصل سند ندا دا خبر ندا سيئة وقد فضلها هذا الحديث لصحته إسناده فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد چاچویل دا حدیث محمد ابن سیرین دا ابو هريره نه روایت کړی دا او محمد ابن سیرین دا روایت په ابو هريره موقوف کړی وی تاسو احنا کوی چې دا مرفوع متصل سند دا تاسو دا صحیح نه مولانا صاحب یو خبره یاد ساتئ محمد ابن سیرین د ابو هريره په شاګردانو کې واحد هغه شاګرد چې څومره روایتونه د نقل کړي دي او موقوف کړي دي په ابو هريره دا ټول په ټول کې مرفوع دي چاته نه تاسو په چې تولې د څه کوي وای مړه د خدای لپاره تاسو خو دومره سوچ وکړئ چې ابو هريره روایت مرفوعا نقل کېږي موقوفا د هغې رفع داسې ښکاره ده لکه د انور په شان كزي موقوفا كما مرفوعا فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه وإن قال قائل فیصله په قول د ابو هريره چې بشي په لوخي کې خلوي په درې ځله وینځي په دې باندې عمل اولاد ده په نسبت د اول قول خالفه چې هغه د ابو هريره د قول نه خلاف ده د دې سند الته بحث وکړه ادب فإن قال قائل فإن هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم يرفعه وذكر في ذلك محمد بن سيرين ابو هريره متصل سند نه ذکر کړي او په دې کې ذکر کړي ما حدثنا ابو بکر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال سؤر الهرة كان يحرم وبوك جسد بشيء ولا يحرق غني وانا ولا شيء طويلش ويغسل لنا مرة ومرتين أغني يوم يتوزر أقول أبي واروي أو يوم يتوزر قيل له ليس في هذا ما يجب فساد حديث القرآن بدي رواية كداس سيشة نشتا جاغي سر القرآن رواية متروك العمل وكرزي القرآن رواية متروك لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا محمد بن سيرين بدا کارتو په حدیثو د ابو هريره کې يوقفها عليه چې کوم روایت د ابو هريره نه نقل کړ هغه به موقوفا نقل کړ فإذا سئل عنها نو چې کله به تر تاسو شو هل هي عن النبي آیا دا حدیث د نبی عليه السلام دا رفعها نبی به حدیث متصل سند کو نبی پاک ته ورسو والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حديث حديث پیغمبر علیه السلام دا مرفوع ده فقال كل حديث ابي هريره عن النبي دا ټول حدیث د ابو هريره نبی مرفوع دی. وانما كان يفعل ذلك لان ابا هريره رضي الله عنه لم يكن يحدثهم ما شاء الله دا کار بزدک زکه دکو چې ابو هريره خپل شاګردانو څومره حدیث بیانول دا ټول به مرفوع متصل سند و الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره مستغني کړو محمد بن سيرين ما اعلمهم من ذلك في حديث ابن ابي داود. اې د پته وجه د ابو هريره څومره روایتونه ټول مرفوع متصل سند دي. اي يرفع كل حديث يرويه له محمد عنه محمد بن سيرين چې ابو هريره شاګردانو د څومره حدیث نو چې هر حدیث مرفوع کوي د ته ضرورت نو ځکه ټول ذخیره مرفوع روایت ورته. لذلك اتصال حديث ابي هريره هذا مع ثبت قرة وثبت قرة كم دا عادلم دا وثبته ثابتم دا واتقانه او متقن سقرا بدا. ثم قد روي ذلك ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه موقوفا من غير هو مرفوع متصل سند روایت کراغه چوجوتا تویا کوي او لوخه کوي زي د ابو هريره فتوا په دې باندې راغله د ذاتی فتوا چې چوټه دې پیشې پات کړه دا به تویا کړی شي او د لوخه درې ځله وې ځلې شي. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا